السلام علیکم جی. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک خیر خیریت سره به چې هر ځای ته کې خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند وقت بم خروان وي او د ښه صحت او مالکان به. ما د ویلي شرابیه کيوم د پروګرام 96 رنگونو سره کم کې چې هر یو رنگ صرف او صرف تاسو आवाज باندې تاسو مینه محبت باندې رنگ دیږي. تاسو به اپډیټ کوو د ریډیو د لارې خو تاسو زموږ غږ زموږ आवाज الریډي ورېدو سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې. خدا وخت د خیره مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی فیسبوک ته ولاړ شئ. جی فیسبوک کې بس سر ځای کې ولیکئ سنو پښتونخوا نو زموږ د خبرونه زموږ د پروګرام به تاسو ته باقاعده لایو راشي نو تاسو بیا لایو اورېدو سره سره د خیره لایو کتلې هم شئ جی او پروګرام تاسو لایو انجوای کولی شئ جی. بالکل تاسو کال تاسو میسیجز چې څنګه مونږ د ریډیو د لارې تاسو سره شامل کړل فیسبوک سیشن کې به هم تاسو کالز وي تاسو میسیجز وي او تاسو کمنټس وي نو هغه به هم پروګرام کې شاملو د پروګرام برخه د پروګرام حصہ به جوړو جی او تاسو سره پروګرام کې ضرور شاملو. دغه څه که تاسو ورالو ګورئ چې کوم مختلف موضوعات موږ تاسو لپاره پروګرام کې وروړو هغه د دې لپاره وي چې زموږ د یو دوه درې خبرونه به تاسو ته فایده ورسي یا چې کوم کتونکي اوریدونکي زموږ غږ زموږ आवाज اوري هغې ته به ترې څه ناڅه فایده ورسي او زده کړه به څه ناڅه وشي. نو زموږ همیشه کوشش هم دا وي او همیشه کوشش هم دا کوو چې یاره زموږ د یو څو خبرو نه چاته څه ناڅه فایده چې کومه ده هغه ورسي. ګپ شپ بلېږي جي خو نن چې کوم د پروګرام موضوع دی پروډوسر صاحب به تاسو ته په سکرین باندې شو کړی هم وي چې کوم نن ټاپک دی نو وخت کی قدر او کامیابی د وخت قدر او کامیابی په دې باندې زموږه خبرې اترې ګپ شپ چې کوم دی هغه روان دي جی. د وخت قدر که تاسو وګورئ جی د وخت چې چا قدر کړی دی نو وخت د هغې قدر کړی چې چا د وخت بې قدري کړی چا د وخت قدر نه یې کړی نو په ژوند کې بیا هغې ډېرې زیاتې تندکونه ډېر زیات درزونه او ډېر زیات سپلي شوي دي او ډېر کړېدلي دي په ژوند کې. خو چې چا د وخت قدر کړی دی جي نو هغې ته ژوند ډېر اسان شوی دی ژوند ورته ډېر پرسکونه شوی دی او ژوند ورته ډېرې اسانې لارې او اسان ترتیب چې کوم دی هغه ښودلی دی. نو ژوند ډېر ښکلی دی ژوند ډېر مزیدار دی خو ژوند ښه طریقې سره کول دا ډېر امپورټنټ دی. یو وخت ضایع کول نه بلکې وخت ښه طریقې سره یوټیلایز کول او ښه طریقې سره تیرول دا ډېر زیات امپورټنټ دی. تاسو ګورئ جي زمونږ د وخت په قدر باندې چې کله هم مونږ خبرې کوو نو زمونږ اکثر وخت چې کوم دی هغه یارانو دوستانو کې ملګرو سره اکثر تیر شي یا آوټینګ وغیره کې مونږ زیات تر ټایم فضول تیر کو بهر د کور نه خو په ښه طریقو په ښه کارونو کې زمونږ وخت چې کوم دی هغه ښه تیر نه شي یا مونږ ډېر زیات وخت هغې له ورنه کړو سټرګل محنت خواري خبره چې کله مونږ وکړو نو په هغې کې بیا مونږ کله کله ډېر زیات شاته راشو یا پاتې راشو. خو وخت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی دولت دی او وایي که د وخت قدر تا وکړو وخت له تا وخت ورکړو نو وخت به هم سبا تاله وخت درکړي. که وخت له تا وخت ور نه کړو نو وخت سره بیا دونه وخت نشته چې هغه تاله سبا وخت درکړي. نو اکثر مونږ دا خبره کوو پروګرام کې چې د وخت قدر چې چا کړی هغه کامیاب دي. تاسو ګورئ چې څومره هم تاسو کامیاب پرسنالټیز ګورئ کامیاب شخصیات ګورئ نو هغه همداسې نه دي راغلی چې همداسې کامیاب شوي بلکې هغې د وخت قدر کړی او چې کله د وخت قدر انسان وکړي نو هغې ته لارې په خپله کولاو شي لارې ورته کولاو شي ژوند ورته اسان شي او هر یو څیز چې کوم دی نو هغې ته ایزیلی میلاو شي. نو د وخت قدر یا د وخت هغه قدر پیژندل یا د هغې اهمیت پیژندل دغه څیز ډېر زیات امپورټنټ دی. په دې مزید به خبرې کوو چې ستاسو رایې ستاسو اپینینز به موږ سره شاملېږي. د لایف کال په تھرو باندې تاسو لایف کال هم کولی شئ 0915250 باندې به د خیره ستاسو لایف کالز راځي. پروګرام کې به ضرور شامل ستاسو لایف کال او ورسره میسیجز هم تاسو کولی شئ. KPK لږه غوندې دما 8881 باندې به ستاسو میسیجز راځي. پروګرام کې به ضرور شامل د موسم څه صورتحال اپډیټس به هم را سره تاسو شاملوي جي اوورال صورتحال او د موضوع یعنی ټاپک په اړه تاسو ویل غواړئ. کرنسي ریټ وذر اپډیټس به هم تاسو سره شاملو فرش نیوز هم په پروګرام اخر کې خو دغه سره سره تاسو چې کوم نور اپډیټس دي کوم صورتحال دی هغه به جي وخت په وخت شاملېږي. 0915250 باندې به تاسو لایف کال کوئ. ګورو جي فرست کال اف د شو موږ سره فیسبوک سیشن کې څوک دی بلاین څه ویل غواړي پروګرام کې جي هغې به شاملو. السلام علیکم. تاسو په ناس کولې وربل جوړ کو تاسو په ناس کولې وربل جوړ کو دام دې د مینې راته بل جوړ کو واه 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 زبردست او رابیا خنجر بڼو ته دې لګوار ورته رابیا خنجر بڼو ته دې لګوار ورته زما د زړه نه کابل جوړ کو هاي زبردست او داسې تار تار شیر ګریوان ګرځم
دا چې تار تار سری ګریوان ګرځم ستا مړو کتو رانه پاگل جوړ کړ. वाह जी वाह वाह क्या बात है गौहर से. مننه ډېر مننه عزتمن او دې محبت نن سبا خلکا دې محبت نن سبا خلکا دې خپل کې چلول جوړ کړ. ای هاي 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 زبردست. او راځه خبره دومره زموږ خو نه و. راځه خبره دومره زموږ خو نه و چې څومره لوی غوبل جوړ کړ. ای هاي هاي او ګوهره دا د دې ظلمو نښه ده. ګوهره دا د دې ظلمو نښه ده چې په لار غزل جوړ کړ. ای هاي 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 زبردست زبردست گوهر صاحب. ډیره مننه راځه څنګه تاسو ښه شکر دې ټیک ټاک ډیره مننه گوهر صاحب خوشاله آباد اوسئ. تاسو موږ سره په لاین راغلی ډیر ښکلی لاین تاسو موږ ته چې کوم دی همیشه پروګرام کې وایي موږ ډیر زیات خوشحالي وو. بس تاسو حق وو به زه کوم دله سپارښت تاسو پروګرام ښکلی تاسو خپل تاسو اصل کې نسل سره مینه محبت دونه زیات ساتئ کینو که تاسو موږ مجبوره کې ونه دا شاعران دي دوی ګوره ډېر په دغه باندې راځي خو دا ستاسو مینه ده چې موږ دې تپوس راځو ستاسو پروګرام ته بس دا ستاسو مینه راځي او زموږ پروګرام سره موږ سره او زموږ هم تاسو سره د دې په ډبل تریپل او الله دې همیشه دغسې قایمه دایمه لري. ډېره مننه ګوهر صاحب خوشحاله آباد اوسئ چې تاسو سره په لاین راغلی. مننه تھینک یو. ګوهر صاحب موږ سره په لاین وو د ډبګري ګارډن او ډېره ښکلې خبرې وکړې او دا چې کله هم موږ ته پروګرام کې کال وکړي یا کله هم موږ سره پروګرام کې شرکت وکړي نو خپل غږ خپل رای خپل اوپینین اظهار یا موږ سره ضرور خپل رای خپل اوپینین چې کوم دی هغه پروګرام کې شامل کړي. نو دا چې دا د دې هغه مینه ده او چې څومره زموږ نور وروڼه خویندې دي زموږ غږ زموږ آواز اوري زموږ سره پروګرام کې شرکت وکړي د لایف کال په تھرو باندې د میسیجز په تھرو باندې خپل پوینټس خپل رای خپل اوپینینز چې کوم دی هغه موږ سره شامل کړي نو هغه هم د پروګرام حصہ د پروګرام برخه موږ جوړ کړو هغې باندې هم موږ ډېر خوښ. نیکسټ کال ګورو چې څوک دی په لاین د کوم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام بیبي اگین می ډېره مننه امین بھائی پروګرام کې هرکلی وایي ستاسو کال یو ځلې بیا ډراپ شو. والا چې بس تو غساره واستله دا خبره وکړه شي بیلنس سره ختم شو. یا اللہ خیر کی یا اللہ خیر کی. میں نے کب یہ کہا ہے میں نے تو پریشان خان کو کہا ہے امین بھائی. نا ورے ویل شي یا سگنل نشتا یا بیلنس سره ختم. میں نے آپ کو نہیں کہا ہے میں نے پریشان خان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس ختم ہو گیا ہے. ہاں نا یہ اصل میں پریشان خان آپ کو کال کر لیتے ہیں نا کبھی کبھی. رابعه بیبي چلونر سره ما کا څنګه یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي. بالکل ټیک ټاک تاسو دعاګانې امین بھائی تاسو ګریډ او تاسو ښه کنه الله یې خوشاله کنه مو کال خلو چې ولګاولو بیا د څه کام خو ولته په اخري پوزیشن کې څه کام نه هوي چې تو ډسکشن لګ طویل شو غاټ شولو نو بس هغه وجه مو کال بیک نشولو خاجي خا سبا ویل غواړي نن چې کوم د پروګرام موضوع د وخت قدر کامیابی په دې بس ویل غواړي جی یره د وخت د قدر په مطابق چې تو کومه خبره وکړل نو بس وخت خو داسې یو شی دی داسې یو شی دی کنه وخت چې د وخت قدر خو چا نه وی کړی اغاز سر وهلی او وهلی ګرځي او یو قیمتي لمحه ځکه چې دا کم ټایم دی دا ټمپوت په کومه واچ غړې دا چې کوم دا ټک ټک کوي کنه جی ټک ټک نه وي دا کټ کټ وي د موږ زندګي لمحه چې کومه هغه کټیږي او د لمحه د مینه مخکې لوړلې او موږ د وخت سره وګا په وګا باندې لوړل نو بس بیا مې ورستو شو بیا چې واورې ورستو شي هغه واورست په درې میاشتې کې نشه واپس کولای دومره تیز او جدید دور دی جی په کوم ځای چې موږ د وخت سره لوړ شو د وخت قدر وکړو د وخت هر لمحه موږ کوم څه یو چې کته وکسه مغرب چې کم دی دا خو بس ځون لا یو وخت یې ډیولپ کړی دی هغه خپل جوړ کړی ځون لا وایي سره روان دی او د موږ خلک چې کم دي دا بدمرغۍ نه د وخت چې کم دی قدر یې نه کوي او فضول ته نه خرابېږي او په خپل فضول اوقات کې خپل تجربه خپل ژوند خپل هر یو شی یې کنټینیو ساتلی یا کامیابي چې کم ټریول دی دا د کنټینیو ساتلی جی نو په چې موږ د وخت کومې لمحې چې دا سره موږ روان شو دا خپل وساتو د ځان سره نو انشاءالله چې کامیابي به موږ په قدمونو کې پراته وي خو موږ د وخت قدر د بدمرغۍ نه کوو نو د وخت هر یوه لمحه دا ډېره غټه قیمتي وي ځکه چې دا بیا نه واپس ردرومي و نه راتلی شي نو په کور ده چې دغه افسوس نه موږ دا وکړو چې موږ د وخت قدر وکړو نو انشاءالله چې موږ بالکل امین بھائی جی بیا بعد کې مونږ په کاش کې پراته یو چې کاش مونږ داسې کړی وی او کاش مونږ داسې کړی وی او کاش دا وخت مو داسې استعمال کړی وی نو هغې نه ښه ده چې مونږ اوس په وخت باندې کار وکړو د خپل وخت ضایع نه وساتو ښه طریقې سره یوټیلایز کړو ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ
کول بس د وخت نه چې کوم دو فایده اخیستل پکور یو وروسته بیا د افسوس و د کاش و د ارمان نه بیا هیڅ هم نه جوړېږي نو پکور بالکل جی بالکل جی ګټوره خبره ډیره مننه امین بھائی थैंक यू सो मच जी خوشاله اوسئ 400 کنټینر سلومینا قبول وعلیکم السلام خوشحال हो जी डेरा मानना अमीन भाई मुझसे बलाइन वो खुली खबर है वही जी आपने कहा था बैलेंस ख़त्म हो गए वो तो मैंने आपको नहीं कहा था वो मैंने परेशान खान को कहा था मैंने कहा आपके पास बैलेंस ख़त्म हो गया आप ये जो है ये कॉल कट गई है तो वो मैंने कह दिया ना कि नहीं मेरे पास कॉल नहीं दी तो मैंने कह दिया नहीं आपकी गलती है साढ़ा कसूर के है परेशान खान मैंने कह देना साढ़ा कसूर क्या है मैंने कहा मैं तेन दसा है कि साढ़ा कसूर जो है ना तेड़ा है ठीक है मैंने कोई कसूर नहीं है डेरा माना जी थैंक यू सो मच खुशहाल हो से अमीन भाई रसोल ډیره زیاته خپل خبرې لږ کې وګړلې پروګرام کې موږ غواړو چې تاسو आवाज موږ سره پروګرام کې شامل شي او موږ سره دغه ګټورې خبرې لږ کې وکړي پروګرام کې او دغه لګیږي هم ډیره زیاته چې تاسو आवाज موږ سره شامل شي پروګرام کې الحمدلله مراخیل موږ ته میسج کړی ख्वाहिशात और हसरतें जितनी कम होगी उतना ही दिल दिमाग पुरसुकून रहेगा वाह जी वाह वाह क्या बात है जी गुड लाइन और जब इंसान में आजिज़ी आ जाती है तो फिर वो एक चूंटी को भी तकलीफ़ पहुंचाने से डरता है बिल्कुल जी आजिज़ी چې کومه دا ډیره زیاته امپورټنट نه پزان کې आजिज़ी را وستل نو هغه بیا خامخا ظاهر خبر دی یریږي چې ایک چونٹی کو भी तकलीफ देने से वो डरता है किसी चीज़ को इंसान को तो दूर की बात है किसी ऐसी चीज़ को भी तकलीफ़ नहीं देता ठीक है फिर उसके बाद मैसेज आए ज़ारा खान मुंग मैसेज करो सलाम ज़ेम ज़ारा खान द पिशावर ना संग खोर जाने ज अक्सर तासु ता कमेंट कोम खो पता ना ची तासु ता दर्जी ना تاسو یې شامل وینا بالکل زارا میډم ډیره زیاته مننه سلام هم مونږ ته ورسېدو وعلیکم السلام خوشاله اوسئ جی ولې نه تاسو کمنټس مونږ خامخا شامل وجو خو چې کله مونږ ته کمنټس تاسو شو شي راشي نو هغې په وجه مونږ تاسو کمنټ شامل کو خو کیدی شي چې تاسو مونږ ته کمنټس هغه ټایم کوئ چې کله مونږ لایو نه یو یا زمونږ لایو سیشن ختم شوي وي چونکې مونږ د ریډیو د لارې سحر اتونه تر 10 بجو پورې لګیایو جی پروګرام کو خو زمونږ د فیسبوک سیشن نه ہونا تر 9:30 پورې چې کوم دی هغه لایو چلیږي یا 9:25 پورې او هغې نه بعد چې کوم دی 9:30 بجو پورې لایو وي هغې نه بعد مونږ د فیسبوک سیشن اجازه تخلو او زمونږ ریډیو باندې چې کوم دی نو هغه خپرونه روانه وي په ریډیو باندې تاسو بیا مونږ جوین کولی شئ جي چې کله لایو وي ضرور به شامل خو اور هم ماشاءالله ډېر ښکلې ښکاري ډېره مننه थैंक यू جی زاهد خان باجوړي وی چې السلام علیکم زاهد خان باجوړي یما سالارزونا رابعه ګل تاسو څنګه یې ښه پروګرام مو ښکلی او زبردست مونږ هم اورو ښه سپیشل سلام تاسو ته ظاهر حیران د تا مازلی ته پیښور کې ټول خاموش لیست درسته مهرباني ډیره مننه جی थैंक यू सो मच وعلیکم السلام خوشاله اوسئ جی ټول تاسو سلامونه پوره پیښور ته چې کوم دي تاسو سلامونه ورسېدل ښه بیغمه شي او طاهر افریدي وی چې السلام علیکم څنګه یې طاهر افریدي یم حیات آباد نه ټول ته سلام وعلیکم السلام طاهر بھائی خوشاله اوسئ جی او عبد الله وی چې سلام باجی څنګه یې عبد الله غفیما د دیرنا سلام کوم امان الله خان ته مین ابراهیم نواب کرکټر ته وعلیکم السلام مننه جی حیدر افریدي وی چې سلامونه वेलकम په خیر اغلی مننه جی وعلیکم السلام مسکان خان هم سلام را لګلی جی خوشاله اوسئ جی او عبدالقیوم افریدی هم वेलकम او سلامونه را لګلی دي متنو بازار نه ډیره مننه جی थैंक यू सो मच تاسو دغه کمنټس ما شامل کړ مزید نور کمنټس تاسو راځي میسجز راځي وخت په پروګرام کې شامل وجي د پروګرام حصہ به جوړو نیکسٹ کال ګورو جو السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه اونې کې له احترامات فرزاونه وړاندې کوو جنید خان فرام ساوث وزیرستان چکمالای جنید بھائی د پروګرام کې ډیر درون هرکلی و جنید بھائی څنګه یې خې ټیک ټاک طبيعتونه برابر دي بالکل تاسو به پروګرام تر خیره سره پایل کړته دې دما بس پروګرام د خیره سره شروع دی جی او دا وخت موږ د فیسبوک د لارې لایو یو بالکل ما هم نوټیفیکیشن وګو ماته کار شو هغه نه پس په خوا خو داسې پروګرامونه وو که نه خورجانې ایډي جان خپروله بیا ما به په پای کې ورته مطلب چې کله کال میلاو شو بیا مونږ ورته وی چې په ټلویزیون دی خدای ښکاره کړه د ریډیو غږ د زه د کار ایسته یم نو اوس خو لایو پروګرامونه دي که نه بیا پته ولګي بالکل بالکل همداسې ده جنید بھائی جی تاسو پروګرام ټاپک چې کوم دی که نه جی جی
د وخت قدر په حق لا باندې دی کنه. بالکل جی د وخت قدر کامیابی په دې باندې نن موږ ډسکشن کوو لګیا یو جی. نننۍ موضوع د وخت قدر او بریا ډیره مهمه ده. زما په اند وخت انسان تر ټولو لویه سرمایه ده. که وخت ضایع کړو بیا هیڅ کله بیرته نه راګرځي. خو که وخت په ښه ډول وکړو هم زده کړه ترلاسه کولی شو، هم ښه روزګار او هم په ژوند کې بریالي کېدی شو. مونږ باید هر ورځ د خپل وخت لپاره یو پلان ولرو. ځوانان د خپل وخت په تعلیم، مطالعه، مهارتونه زده کولو او ګټورو کارونو کې ولګوي. نه دا چې ټوله ورځ په د ګټې مصروفیتونو او موبایل ته تیره کړي. بریالي خلک هم زمونږ په شان 24 ساعته لري، خو توپیر دا دی چې هغوی د خپل وخت ارزښت پیژني او هره دقیقه په ګټه کاروي. نو دا خبرې دي. بالکل جی ډیره ښکلې خبره جنید بھائی، او داسې ده هم او تاسو ګورئ خصوصا هغه ځوانانو ته به څه ویل غواړئ تاسو چې کوم دا وخت سټوډنټس دي، شاګردان دي، لګیا دي، خواري کوي، سټرګل کوي، هغوی کې هم ځینې داسې وي چې د وخت هغسې قدر نه کوي. بالکل تاسو مهم اړخ ته تاسو اشاره وکړه. زمونږ چې کوم ځوانان دي که زه خبره وکړم زیاتره ځوانان دا زمونږ د کام صلاحیت دی، د یو ملک صلاحیت دی. که مونږ خبره وکړو دا ځوانان چې راوچت شي ډېر څه کولی شي. زه به دا ووایم چې هغوی د خپل وخت ته ارزښت ورکړي، خپل ځان دی وپېژني چې زما اهمیت په دې ملک دی، په دې قوم کې او په دې وطن کې څونه اهمیت دی زما. خو ځوانان د خپل اهمیت چې کله وپېژني نو هله به پته ولګي زمونږ چې کوم حق دی، زمونږ چې کوم دغه دی هغه به مونږ ته میلاویږي. ټیک چې کله خپل اهمیت وپېژني، خپل ویلیو وپېژني. بېشکه. او په پای کې زما پیغام دا دی چې وخت زر دی خو لا زرو هم ډېر ارزښت لري. څوک چې د وخت قدر کوي هماغه په ژوند کې بریا ترلاسه کوي. زبردست جی ښکلې خبره، ګټوره خبره. ډیره مننه او ټولو 96 رنګونو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه او ښاد آباد ښه خپرونه ته غواړم. ښاد آباد ننګیالي او بریالي اوسئ. ډیره مننه جنید بھائی، خوشحاله اوسئ جی. زنده باد. تھینک یو سو مچ جنید بھائی، موږ سره بلاین اوس د وزیرستان نه ښکلې خبرې وکړې او دې نه ما ځکه دغه پیغام تپوس هم وکړو، پوښتنه مې هم ترې نه وکړه چې یاره ماشومانو ته به څه پیغام لري، خصوصا سټوډنټس ته چې دوی په خپله یو استاز دي او د ماشومانو سره ډېر سټرګل، خواري، محنت کوي او هغه د سوشل میډیا د لارې زموږ سترګو وړاندې اکثر تېر شي. ډېره مننه جنید بھائی، خوشحاله اوسئ جی. زنده باد. تھینک یو سو مچ جی. او دغسې چې څومره اورېدونکي دي زموږ څونه مینوال دي زموږ سن اف ام 89.496 فریکوینسي په دې پلیټفارم باندې موږ سره رايوځي کېږي، خپل غږ خپل اواز شاملي. یقین وکړئ چې موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې ستاسو د ټولو اوازونه، د ټولو غږ موږ سره شامل شي، که هغه د هر ځای سره تعلق لرونکي وي، د هر ځای اوسېدونکي وي، هره ژبه ویونکي وي، نو په دې پلیټفارم باندې موږ سره رايوځي کېږي. او بل دا دی چې ستاسو د ټولو مینه محبت، ستاسو له ټولو خوږې درنې خبرې، د مینې اظهار، ټول هر څه موږ سره دلته کې رايوځی شي جي. که هغه د فیسبوک د لارې، د کمنټس د لارې وي، ستاسو د اس ام اس د لارې وي، یا ستاسو د کولز د لارې وي، هغه موږ سره شامل شي جي. الله دې دغه مینه همیشه دغسې قایم دایم لري جي. او تاسو موږ دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ به تاسو دعاګانو کې یاد ساتو، ځکه چې 96 رنګونه یو داسې پروګرام دی په سونه اف ام باندې چې هغه صرف او صرف یو مورننګ شو نه ده، بلکې مورننګ شو سره سره یو انټرټینمنټ شو هم ده، انفارمیټیو شو هم ده. او ورسره که تاسو وګورئ ځکه چې دې ته زمونږ میندې، خویندې، مشران، کشران، ماشومان ټول ناست وي، پروګرام اوري، پروګرام انجوای کوي، نو زمونږ د ټولو لپاره د فخر خبره ده. خو بیا زمونږ الفاظ، زمونږ خبرې دا د بل په ژوند باندې ډېر اثر چې کوم دی هغه پرې باسلی شي. خو پکار چې موږ پوزیټیو خبرې وکړو همیشه، او زمونږ د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د چا زړه ازاري نه کړي، بلکې هغه فایده ورکړي هر چا ته، او د هر انسان د فایدې سوچ پکې چې کوم دی هغه موږ ولرو. نیکسټ کال به ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما ډاکټر ابتابلی او خستلوري. ډېره مننه نثار کاکا، د پروګرام کې درون هرکلی وایو. سربند نثار کاکا څنګه یې؟ مسخیو ورخدي پر ګوتو دم ستړي کو پر یو 25 کالونه باندې مانن ملو شي. یا الله خیر وکړي، یا الله خیر وکړي. زه بس لږ ډېر ایکسرسایز بم شوي ښه. نه د مونږ به داسې ایکسرسایز کېږي. کریم کاکا ته ما چې دا هماغه پیکه سړیا به
ټول دغه کې اته کالونه اخلي او پروډوسر صاحب یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي کالونه خو ما نن ډېر واغستله بد حال هم راغستې دی خو بد مینوال مړه پر پریشر مریضان هم کټول یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي نثار کاکا بس ریلیکس ښه کالونه ما نن داسې کار وکړو چې ډېر واغستل خو اوس به چې کوم دی که نه مزید نور کالونه اخلو ښه اوس به د فیسبوک سیشن کې ټول کالونه غم منه کوي نه مړه به دې کې ورته خدای دې خیر وکړي نو بس وایي چې پروډوسر دې تا ته وایي چې دا کار کوه که څنګه کوي نه کالونه به انشاءالله ټول اخلو ښه بېغمه شي نور څنګه لوی طبیعت ته ښه دی خیرونه جي ستاسو دعاګانې دي الحمد تاسو وایي ژوند وساتو بلکل جي لږ څه مصروفیات کور کې لږ څه فیملی کې ورکوټ شانتي فنکشن و هغې ته تللي جي او د خوشحالو دغه نو بس لږ ډېر پکې کله داسې مهرباني چې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نثار کاکا څه به ویل غواړئ نن چې کوم زموږ موضوع دی د وخت په قدر موضوع ته زه نور څه نه ویم خو بس مړه دا ډېرو راته وویلي زه به درته ووایم چې دا الله هم دا د بیت الله او د عمرې او د سبب وکړه جی آمین پلار پروډوسر صاحب ته دا څونه سټاف دی ستاسو او زه به ته دعاګانې وکړم یو لطیف الله دی هغه ته سلام دی دره کې انور خان دی هم خفه شوی وایي زما کالونه یې نه اخیست ښه جي هغه هم دا کالونه نه کوي بس اوس نه کوي هغه زه به دعاګانې درته کوم پلار ته سپیشل دوا سلام او زه ډېره مننه جي مینوال په جنگ دي مننه جي مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله ټولو کالونو شامل وعلیکم السلام مننه تھینک یو سو مچ نثار کاکا موږ سره په لاین د سربند او ښکلې خبرې وکړې خو ګیلې ډېره زیاته لویه وکړه پروډوسر صاحب وایي چې دا لکه پروډوسر صاحب درته وایي که څنګه چلې وایي پروډوسر صاحب راته نه وایي پروډوسر صاحب چې کوم دی که نه نو هغه یو ډېر اونسټ انسان دی ټیک ته هغه راته نه وایي یاره دوی کالز واخله خو مسله دا راشي چې موږ ستاسو میسیجز هم شامل کو کالز هم شامل کو پکې مینس کې چې کوم دی نو ټریکس هم ستاسو لپاره پلی کو نو هغې په وجه باندې لږ غوندې ستاسو کالز چې کوم دی هغه ډراپ شي یا ډسټربنس پکې راشي خو زما کوشش دا وي چې ستاسو زیات نه زیات کالز موږ پروګرام کې واخلو یو څو کمنټس به شاملوم ځکه چې کمنټس هم شاملول ډېر زیاته هم دي ستاسو کمنټس هم را روان دي جي انعام افریدي سلامونه خورجانې فرام ترکی استنبول نه شو ډېر نایسته مننه جي خوشحاله اوسئ جي السلام علیکم آر جناحر اللہ وی وعلیکم السلام مننه عرفان خان وی جی پہلی دفعہ پروگرام سن رہا ہوں السلام علیکم عرفان یما دبنونا پروگرام اور ہم گورم زبردست مننه جی خوشحال آباد سے جی اور دین علاوہ بالکل جناب طاہر افریدی میسیج کرے جمرود نا مننه جی خوشحال آباد سے تاسو دغه میسیجز ما شامل کړ فیسبوک سیشن هم زمونږ په ختمېدو باندې دی ریډیو باندې به زموږ خپرونه روانه وي تر 10 بجو پورې سن اف ام 89.496 فریکوینسي باندې څومره زموږ اوریدونکي دي مینوال دي کتونکي دي زه به تاسو آخره کې بیا هم دا ویم کوشش کوئ چې وخت ښه طریقې سره تېروئ هغه کسان همیشه جي په ژوند کې کامیاب دي چې چا وخت ښه طریقې سره تېر کړی تاسو څومره هم کامیاب پرسنالټیز ګورئ څنګه ما تاسو ته په ریډیو باندې نومونه باقاعده واغستل چې دا کسان تاسو ګورئ کامیاب دي صرف دا خو یو څو کسان دي که تاسو ګوره تاسو ډېر کسان دي دا بلب چې چا جوړ کړی بلب چې چا انوینټ کړی دی تاسو هغه مهنت خواري وګورئ چې څونه ځل د چې کوم دي نو ناکامه شوي دي ناکامي سره مخ شوي دي خو بیا هم د چې کوم دي نو سټرګل مهنت نه دی پرېښی چې یاره زه بس ما هار ومنو ما چې کوم دی نو سټرګل مهنت خواري پرېښوده چې زه مطلب د بلب دپاره خواري محنت وکړمه که نه نو د بلب چې کوم انوینټر دی نو هغه ډېره خواري کړې ډېر ځله ناکامه شوی هم دی خو هغه خپل محنت خواري چې کومه ده نو هغه نه ده پرېښې داسې تاسو ګورئ نور بلا ډېر کسان دي چې هغې سټرګل محنت کړی تاسو ګورئ دا مختلف کمپنیز والا دي دی راغلي نو دی ډایرکټ خو نه راغلي یا یو کاروبار دی هغه ډایرکټ خو نه کامیاب شوی هغې دپاره ډېر محنت شوی پلانینګ شوی دی او هغې دپاره سټریټیجي پوره جوړه شوې ده نو بیا هغې نه بعد هغه ته کامیابي میلاو شوې ده نو څومره کامیاب شخصیات تاسو ګورئ څومره کامیاب پرسنالټیز تاسو ګورئ نو دا سټرګل محنت خوارۍ نه تللي دي او دی ځکه کامیاب شوي چې دی د ناکامۍ د کامیابی حصہ ګڼلې اپوزیټ یې نه ګڼلې نو کوشش کوئ چې همیشه تاسو پوزټیو سوچ لرئ بالکل جناب چې څومره زموږ د فیسبوک کتونکي دي هغې نه به زه اجازت هم غواړم او ریډیو باندې به زموږ خپرونه تر 10 بجو پورې روانه وي سن اف ام 89.496 فریکوینسي باندې به تاسو زما غږ زما اواز اورئ چې څومره د فیسبوک کتونکي دي هغې نه به زه غواړم اجازت تل وي الله په امان